امام ابو جعفر طحاوی وی دا امغه ابی ابن کعب یخبر چې دا خبر ورکړو د باب اول چې ان هذا هو الناسخ لقوله چې دا اوس خبر ورک ان هذا اذا التقى الختان والختان الزق الختان الختان دا ناسخ د الماء من الماء او دا مغه عبیده چې د باب په اول کې د انصارو په زمره کې د نامه و چې د دې الماء من الماء باندې استدلال کړو چې غسل علی واجبېږي چې انزال وشي او اوس دی وایي چې الماء من الماء روایت منسوخ شوی دی چې منسوخ د نو قائلینو د قول اول چې تاسو په جما بدون الانزال باندې غسل واجب نه وای بیا په دې باندې عمل په منسوخ باندې څنګه کوي چانه چې روایت شوی دا مقام متمنسوخ وای چې کوم صحابهونه د باب په اول کې راغلي چې په یک سال کې غسل نشته پاغه کې ابو سعید دا پاغه کې ابی ابن کعب دا پاغه کې حضرت عثمان دا پاغه کې ابو هريره دا د دې ټولو نه بد دې په خلاف روایتونه و ذکر راوی چې یو روایت وکي داغه خلاف بل روایت کدی قصدن عمدن ارادتن ذکر کئ نه ضعیف نه منسوخی دې په دې سره فاسد جوړي دا نسبت صحابه او ته چاپلار نشي کوي دا څنګه د خپل روایت نه رجوع کړي منسوخي ورته ویلي چې د علم تناسخ راغلی د یقیني علم راغلی په ناسخ او منسوخ باندې بیا د خپل روایت په خلاف باندې بل روایت کوي اوس ګوره د نور صحابو نم خلاف روایتونه نقل دي وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب عن محمود بن لبيد انه سال زيد بن ثابت رضي الله عنه عن الرجل يصيب اهله ثم يغسل ولا ينزل جماع وکي ذکر رو بس ولا ينزل انزال اندرون ونکي زید بن ثابت مخ کی څو د مدنی ده د انصارو نه ده د په دې غسل نه وي دی وي یغتسل هغه د فتوی ور وای بجما بدون الانزال کې د غسل وکي ما وقيل ان ابي ابن كعب كان لا يرى فيه الغسل دا ګره د صحابه او مفتی اعظم هم ده افقه الصحابه هم ده وای ما وقيل چې صاحب دا ابي ابن كعب وای چې په دې کې غسل نشته وای ما ته زید ابن ثابت وای ان ابي قد نزع عن ذلك قبل يموت او به رجوع کړي د خپل خبره نه مخکې له وفات د وفات نه مخکې او ابی ابن کعب د خپل خبره نه رجوع کړي بیا تاسو څنګه په دې باندې استدلال چې قائل د قول خپل خبره نه رجوع کړي الله وبه قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد فذكر باسناده مثله قال ابو جعفر فهذا ابي رضي الله عنه قد قال هذا وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك ګور دلته ابی ابن کعب رجوع کړی دا او د باب په اول کې د دې په خلاف روایت راوړی چې الماء من الماء التداول فلا يجوز هذا جائز نه دغه کار دی او صحابي د شان نه زمون په مذهب الا مگر په هغه وخت دا کې دی شي چې یو ځل دی او صحابي روایت کوي بیا دی هغه نه رجوع کوي وقد ثبت نسخ ذلك عند چې د پنځ باندې د هغه روایت منسوخ کېدل ثابت دي د نبی علی السلام ځکه حدیث سره منسوخ کی زما او ستا په مذهب نسخ متفقا و مختلفا دواړه جایز مان وای چې او به رجوع کړی دا دای ځکه کړی چې د پنځ باندې د الماء من الماء روایت منسوخ کېدل د رسول الله نه ثابت ناسخ خدا پرون روایتونه تا کم اوریدل نو هغه دی نورم را روان دي وبه قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشه رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون اذا مس الختان والختان فقد وجب الغسل او دا شو وردا بل روایت شو دا حضرت عثمان دا او کتا سوز دا باب راوړوي د باب اول کې عثمان رضی الله عنه د منسوب چې هغه په 1 سال کې غسل نه وي
او دلته وای چې کله مختون ځای کې غایب شي غسل واجب. دا حضرت عثمان دا ایزن د ابی ابن کعب پشان، د زید ابن ثابت پشان، د ابو سعید پشان یقول هذا وسوی چې غسل واجب دا وقد روی عن رسول الله خلاف، او روایت د دې په خلاف رسول الله نه کړه دا چې الماء من الماء فلا يجوز هذا. د حضرت عثمان ابن عفان لپاره خدا جائز نه ده چې د رسول الله د روایت په خلاف فتوا ورکړي الا وقد ثبت النص عنده، راوی به د روایت خلاف فتوا علی ورکړي چې هغه روایت منسوخ کېدل د ثابت شوی. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا حميد الصانع قال حدثنا حبيب بن شهاب عن ابي قال سالت ابا هريره ما يوجب الغسل. وسوغر ابو هريره د دې قایلو چې غسل نشتا، لیکن دلته د امام طحاوی شروع د صحابه او فتوی ورکړي او فتوی په خلاف د روایتو دي. قاعده د اصول حدیث اصول فقه ده، راوی چې د روایت خلاف عمل یا فتوا ورکړي روایت متروک العمل ګرځي منسوخ ده. ابو هريره نه چاته پوس وکا ما یوجب الغسل، غسل په څه واجبېږي؟ فقال اذا غابت المدوره، کله چراسو ذکر حشفه مدوره ده کنه دائروي شکل ده، چې کله دا حشفه غایب شي د خزه په شرمګاه کې غسل واجب. ور دلته ور سره د انزال ادم انزال ذکر اله. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه عنه في هذا الباب ما يخالف ذلك، فهذا اجل دليل على دام دې دلیل د چې ابو هريره ول روایت الماء من الماء کوي او وسوي چې زاغابت المدوره وجب الغسل، نو معلومه دار چې هغه حدیث منسوخ شوی زکه دی هغه خلاف د فتوا ورکړل. وبه قال حدثنا فاضل قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي وليس عن عمرو بن مرة الجملي عن سعيد بن المسيب قال كان رجل من الانصار، رجال من الانصار دیر انصار صحابه یفتون غیب فتوی ورکول ان الرجل اذا جامع المرأة، خاون چې خځه سره جماوي کی ولم ينزلا او د دوارو انزال ونشي فلا غسل علی، هغه سړی باندې غسل نشته. نو ما خو تاسو د باب اول کې وې چې انصار دوه ډلې، یوې ډلې وې چې نه په سړی شته نه په خځه، او دویمې ډلې وې چې په سړی نشته او په خځه باندې شته. بیا عمر صاحب غوسه وکړه، عجیبه ده مجامعات دا یو شریک عمل ده د خځه او د خاون په منځ کې، او په یو باندې د هغه وی غسل وی په بل دی نه. وکان المهاجرون لا يتابعون ولا ذلك، او مهاجرینو به د صحابه او د مفتیانو تابعداري په فتوا کې نه کوله بلکې مخالفت به کو. فهذا يدل على نص ذلك ايضا، د مهاجر او مخالفت لفتوو د انصار سره دام دلالت په دې کوي چې دا قول منسوخ شوی ده. لأن عثمان و زبیر هما من المهاجرین، عثمان او زبیر ابن عوام دا د مهاجرینو نو. وقد سمع من رسول الله ما قد رويناهما في اول هذا الباب، اکم حدیث چې الماء من الماء ده زبیر حضرت عثمان د رسول الله نه اوریدلو او دی هغه باوجود قد قالا بخلاف ذلك، دواړو فتوا ورکړه د حدیث په خلاف. فلا يجوز ذلك منهما، جائز نه ده فتوا په خلاف د روایت د زبیر د شان او د عثمان د شان سره الا وقد ثبت النص عندهما. ثم قد كشف ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بیا تحقیق کو عمر فاروق به حضرت اصحاب رسول الله په حضور د صحابه او د رسول الله کې چې هغه کې مهاجر او انصار ناستو، تحقیق وکړه فلم يثبت ذلك عنده، خود دې ثبوت پیدا نشو. فحمل الناس على غیره، نو ټول صحابه مجبور کړل په دې بل حکم باندې یو څو چې الماء من الماء من اغتسل فلا غسل علیه، او په دابل اذا جاوز الختان والختان په دې باندې وامرهم بالغسل، او ورته ویل چې غسل وکوي کچا جما بدون الانزال وکړه. ولم يعترض علی فی ذلک حد، پناستو صحابو کې چې مهاجر او انصار دي عمر چې کله د الماء من الماء په خلاف باندې فیصله واوروله یو صحابیم په باندې رد او انکار نه کړ. کدا فتوا د عمر خلاف وای نو ناس تو صحابو کې به په رد کړی وای چې عمر ولې تداسې کوي،
رسول الله وی چې 1 سال کې نشتا وسلموا ذلك له او د عمر فیصله ټول په سر سترګو قبول کړه فذلك دلیل علی رجوعهم ايضا دام دلیل دی رجوع د انصار دا الى قوله فیصله د عمر فاروق تا و انصار چې کومه فتوی ورکول هغه نه رجوع وکړه فیصله د عمر تا چې په جما بدون الانزال کې غسل شته اللهم صل علی محمد رحمت بارانونو کې